نو چاته منځونه ورونه کوله تر اوسه پورې الحمد والحمد چاته صحیح نه کړ تبلیغ کې و چې لولګي هغه الحمد خو الحمد شي کنه نتی ورته نو ورخه یو چې بل ځکه ځکه مخالفت کوي خیر غالب دی خلکو کې منځونه ځکه دا یو خیر منځ پکې ځکه دویم خیر پکې دا دی چې عوام د ډیرو بدعات او د خرافاتو نه پکې خلاف ډیر عوام دی اوس بدعات او خرافات نه وته دا د تبلیغ برکت دی خیر غالب دی خلق نقصان پکې دی هغه نقصان شقم درته بیانوم نقصان پکې دا دی چې ومما رزقناهم ينفقون دا شپږ قسمه صرف المال فی سبیل الخيرات شپږ قسمه ده کنه دوی منحصر کړي په یو قسم کې ده چې بڅوک تبلیغ ته زیاته خرچه ورکول هم دغه ثواب لري مدرسې ته جهاد ته دې ته خرچه ورکول هیڅ ثواب نه لري وای نه خو نه کوي ودا زمون کله چې د ټول کله ډېر ښه خلک دي د دې وجه نه په دا مدرسه هم بچته د خوالي وجه دا چې دا ټول د تبلیغ سره تعلق لري ډېر ښه کله خو تاسو باندې لیدلی ما 15 کاله دلته تیر کړ چې یو کلیوال راغلی او دلته ویلي دي طالب ته چې څه ضرورت لري کنه کني کروڑپتیان دي دا ټول مرکز ته پیسې لیږي ورته ته لیږي نه د طالب د ډوډۍ غم کوي نه د چیو غم کوي نه ور باندې سلام اچي حتی چې دا کوشش کوي مخکې کلو کې به ویلي وي دا طالبان دي جمعه ته نه راځي مانځه مدرسه کې کوي دا عوام دي نه پوهیږي دا ذهنیت دې ته جوړول پکار دي چې صرف المال فی سبیل الخيرات ګوره کوي خیرات دا ټول د دین لارې خیرات دي زکات ورکوا دې کې دې ثواب دی صدقه الفطر ورکوا خیراتونه کوا فقراو ته ملمنو ته حاجتمندو ته وقفونه مصارف الحج مصارف الجهاد مصارف الجهاد خو به الا ماشاءالله چرته یو کس برداشت کی مصارف الجهاد نور دا ویاسي فضول کار دی دغه یو نقصان پکې دی چې مصارف ټول یو ځای ته متوجي کوي بچي چا چې لو کال لګولې به وي فرمایلی دي او چې چلو کال دی نه لګولې به خبرې تم کوي سر ورته مسلمان هم نه ښکاري سلام در باندې نه کوي دغه یو تن نظری چې دا دغه پکې نقصان دی ما درته چې خیر غالب د مخالفت مکوي صحیح شو خیر غالب دی خو موږ به داسې نه کوو چې د چا خوتم خو وي او بدوت هم خو وي خو بد شته کنه په مجاهدینو کې مشته په تبلیغیانو کې مشته په علماو کې مشته د هر چا په بیانې چې اصلاح وشي نو د اصلاح په طریقه وایو چې تنگ نظری ده پکې دویم تنگ نظری پکې دا ده چې په اکثرو کې داسې مسله پیښیږي چې د قرآن تفسیر دومره نه خوښوي لکه څومره چې د فضایل اعمال درس خوښوي تاسو په جمعتو کې ګورئ د امام سره د دوی ټکرې دا ټیم زموږ د تعلیم دی د ترجمې نه دی ته به دې ټیم کې تفسیر نه کوې دا زموږ ټیم د تعلیم دی او تفسیر پکې مه کوه تاسو به دې سره پیښ شوي که نه پیښ شوي داسې واقعي پیښیږي او دریم دا چې د جهاد سره شوق نه لري حتی چې بعضې خو صراحتا مخالفت کوي وایي دا د جهاد ټیم نه دی وخت چې راغلو وایي زه به درته ووایم اوس د بني اسرائیلو تاریخ ته تلل پکار دي بني اسرائیلو پیچې شاته لاړ شه بني اسرائیلو ته بني اسرائیلو زمانې ته ورشه فرعون د بني اسرائیلو بچي رالول هغوی صبر کولو نو اوس د صبر زمانه ده اوس د جهاد ټیم نه دی صبر به وکړو وروسته به یې وخت راشي بیا به جهاد کوو نو دغه یو دوه درې نقصانه پکې دي یو تنگ نظري بل د قرآن د تفسیر سره امامانو د قرآن د تفسیر په ټیم کې امامانو سره لانجه کوي او دریم یا د جهاد مخالفت کوي او یا بیمینیتوب دی ورسره بیمینی دی ورسره چې دا فضول کار دی نو به هر تقدیر په ټولو کې دا نه ده په بعضو کې دا نور بیا هم خیر غالب دی الحمدلله ډېرو عوامو پکې د عوامو دپاره ښکلې مدرسه ده خیر غالب دی خو اصلاح پکار ده نو ومما رزقناهم ينفقون الله پاک فرمایي دا هغه څه چې ما دوی ته ورکړي دي ينفقون دوی د الله په لاره کې خرچه کوي نو دلته دا معمول مقدم کړو ومما رزقناهم ينفقون ګوره ينفقون فعل دی او مما رزقناهم دا ورته مفعول به دی دا تقدیم د معمول په دې کې یو فائدہ ده اعتناء باعطاء الله تعالی د الله په ورکړه باندې د الله ورکړې ته اهمیت ورکول دي اول د الله ورکړه ذکر کړه چې الله کوم شی ورکړی دی وروسته د نفقه ذکر کړه نو د الله په ورکړه اهمیت د الله ورکړې ته اهمیت ورکوي لدې وجه نه تقدیم د معمول کوي ومما رزقناهم داسې وایي دویمه وجه دا ده بعضې ملګري په دې بعضې خبرو باندې چې د اصلاح په نیت یې وکړي هم خفه کېږي وایي تبلیغ پسې دې خبرې وکړي خو داسې انداز کې کوئ ښه
ما خو دا ویلي چې خیر غالب دی دلته زموږ د ستربندي وه په دې جومات کې نو دې تبلیغي حضراتو له طرف سپیکر هم خراب قصدن خراب چې څنګه جلسه ختمه شوه د ستربندي بیا جوړ شو دا تنګ نظري ده پکې بیا هم خیر غالب دی ځکه چې موږ ورته موضوعونه نه ورښیو خپل یې زده کوي خو دا د دین یو ښه کار دی ګوره ومما رزقناهم ينفقون الله پاک فرمایي د هغې څه نه چې ما دوی ته ورکړي دي ينفقون د الله په لاره کې دوی خرچه کوي نو تقدیم د معمولي کړی دی اعتناء باعطاء الله تعالی د الله ورکړي ته اهمیت ورکړي د الله ورکړي شي ته اهمیت ورکړي دویم ګوره په اعتبار د وجود سره اول مرتبه د رزق ده دویمه د انفاق ده اول تا ته الله درکوي بیا به ته خلکو ته ورکوي تا ته به اول الله پاک درکوي بیا به ته خلکو ته ورکوي نو ومما رزقناهم دا رزق چې دی دا مقدم دی په انفاق باندې په خارج کې له دې وجې نه په لفظ کې مقدم شو او دریم دا چې د دې وجې نه ومما رزقناهم مقدم ذکر کړو لتناسب الفواصل د دې لپاره چې د فواصلو په مابین کې تناسب راشي د آیاتونو د فواصلو په مابین کې تناسب راشي دا آیات ختم شو لفظي ترجمه کوم ځکه ان شاء الله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون درې اعمال الله پاک ذکر کړو یو عمل قلبي يؤمنون بالغيب بل قالبي ويقيمون الصلاة بل مالي وهي الانفاق لوجه الله د الله د رضا لپاره د الله په لاره کې خرج کول نو الله پاک په دې ترتیب باندې ذکر کړو اول عمل قلبي دویم عمل قالبي دریم عمل مالي والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون والذين يؤمنون بما أنزل إليك ګوره مختصر درته وایم د دې آیات تشریح مکمل راشي ان شاء الله تعالی دا والذین یؤمنون په دې کې څلور احتمال دي د دې په دې عطف کې ګوره یا به والذین یؤمنون عطفی په متقین باندې مخکې المتقین یا به عطفی په الذین یؤمنون بالغیب باندې چې عطفی په الذین یؤمنون بالغیب یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغایر وي یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تساوی وي یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې عموم او خصوصي مطلق وي نو څو احتمال شو څلور شو یا عطف دی په المتقین یا عطف دی په الذین یؤمنون بالغیب چې عطف شي په الذین یؤمنون بالغیب نو بیا پکې درې احتمال دي یا به د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تغایر وي یا به تساوی وي یا به عموم او خصوصي مطلق وي څلور احتمال شو اول دا چې عطف کې په المتقین په دې کې یو احتمال دی او چې عطف کې په الذین یؤمنون بالغیب په دې کې درې احتمال دي یا به د معطوف او معطوف علیه په مابین کې تباین او تغایر یا به تساوی یا به عموم او خصوصي مطلق نو دا څلور احتمال او څلور تشریحات شو مختصر اول کې عطف کې په المتقین باندې نو بیا د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تباین دی د المتقین نه هغه خلق مراد دي چې اول کافرانو او بیا مؤمنان شو او د دې معطوف نه هغه خلق مراد دي چې اول په یو دین کې وو وروسته په بل دین کې شو نو تباین پکې راغلو اول عطف پچا شو په المتقین د معطوف او معطوف علیه په مابین کې کوم نسبت شو تباین تغایر څنګه تغایر شو المتقین نه هغه خلق مراد دي چې اول کافرانو او بیا مؤمنان شو لکه مؤمنان د عربان اول مشرکان او بیا په محمد صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو نو د معطوف علیه نه هغه خلق مراد دي چې د کفر نه نقل شو اسلام ته او د دې معطوف نه چې الذين يؤمنون ده د دې نه مراد هغه خلق دي چې د یو دین نه بل دین ته نقل شو مخکې مؤمنانو يهود یا نصاراو ورسته مؤمنان دي ځکه مسلمانان شو نو به هر تقدیر د یو دین نه بل دین ته نقل شو نو فهو عطف المباين على المباين دا یو احتمال نو د الذين يؤمنون بما انزل د دین مراد يهود او نصارا دي چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړي دا د معطوف نه او د معطوف علیه نه مراد مؤمنان د عربو دي چې مخکې کافران او ورسته مسلمانان شو نو اول احتمال دا چې دا عطف کې په المتقین دویم احتمال دا چې دا عطف کې په الذين يؤمنون بالغیب باندې خچ په دې ور عطف کې نو بیا په کې څو احتمال دي کا بس درې اول
اول دا چې د معطوف او معطوف علیه په مابین کې تغایر شي، دویم دا چې تساوي شي، دریم دا چې عموم او خصوصي مطلق شي. ماشاءالله تاسو هم خلک ګوره اول دا چې څه شي پکې تباین. نو الذين يؤمنون بالغیب دا غینه به مراد هغه مؤمنان د عربانو وي چې د کفر نه اسلام ته نقل شو، دا د معطوف علیه نه. او د معطوف نه هغه خلک مراد دي چې د یو دین نه بل دین ته نقل شو، لکه د مخکې په شان دا توجیه ده. فالمتقین هم چې ور عطف کړو التم داسې توجیه کړو، عطف د موبایل په موبایل هم داسې جوړ کړو. نو دا چې عطف کې په الذين يؤمنون بالغیب او د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تباین کې، نو د معطوف علیه نه به هغه خلک مراد چې یؤمنون بالغیب چې د کفر نه اسلام ته نقل شو، لکه مؤمنان د عربانو، اول کافرانو بیا مسلمانان شو. او د معطوف نه څوک مراد دي چې د يهودیت او عیسویت نه اسلام ته نقل شو، مطلب د یو دین نه بل دین ته نقل شو، دا چې تباین شي. او که تساوي شي د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې، نو چې تساوي شي نو بیا به د دواړو نه عام مؤمنان مراد شي، د دواړو نه به تعمیم مراد شي. د کفر نه اسلام ته نقل شوی که د یو دین نه بل دین ته نقل شوی، به هر تقدیر که د معطوف او معطوف علیه په مابین کې چې په الذين يؤمنون بالغیب باندې ورعطف شي، نو دویم احتمال پکې دا دی چې تساوي شي. صحیح. او دریم احتمال پکې دا دی چې د دواړو په مابین کې عموم او خصوصي مطلق شي. اوله جمله عامه شي الذين يؤمنون بالغیب، مؤمنانو د عربانو ته ور شامل شي او مؤمنانو د اهل کتابو ته ور شامل شي. هغه چاته ور شامل شي چې د کفر نه اسلام ته نقل شو، هغه چاته ور شامل شي چې د یو دین نه بل دین ته نقل شو. معطوف علیه کې تعمیم دی او په معطوف کې بیا تخصیص دی، یوازې مؤمنان د اهل کتابو ترې نه مراد دي. خوش ان شاء الله. نو په دې عطف کې دا څلور احتمال دي. په دې تساوی په صورت باندې اعتراض دی چې دا دویم الذين يؤمنون بما انزل دا عطف شي په مخکینی الذين يؤمنون بالغیب باندې، او د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې تساوی شي. نو په دې اعتراض راځي چې د معطوف او د معطوف علیه په مابین کې خود تغییری او دلته تساوی پکې راغله. نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې دا تغییر په اعتبار د سلات سره دی. مخکې په جانب د معطوف علیه کې سلات داسې امور چې عقل فی الجمله ادراک کولی شي، او په جانب د معطوف کې چې کومې سلی دي نو دا داسې سلی دي چې عقل ادراک نشي کولی بلکې صرف په نقل باندې پیژندل کېږي. خاصه دې په عطف کې دا څلور احتمال شو. همدا دې پکې سخت نور اسانه ده. والذین یؤمنون ان شاء الله چې پوه شو، والذین یؤمنون بما انزل الیکم دا هغه خلک دي چې دوی ایمان لري بما انزل الیکم په هغه قرآن باندې انزل الیک چې تا ته نازل شوی دی. په دې ما انزل الیک په دې کې درته یو اعتراض او جواب کوم، نو د دې تشریح براشي. اعتراض ګوره داسې وکړئ، مختصر اعتراض دی چې ما انزل الیک د دې نه قرآن مراد دی. نو یا به ټول قرآن ترې نه مرادوي دلته، او یا به بعض قرآن ترې نه مرادوي. نو که بعض قرآن ترې نه مرادوي، په بعض قرآن باندې ایمان قابل د مدح نه دی او مرتب علیه د فلاح او د هدایت نه دی، او دلته الله پاک دا په مقام د مدح کې ذکر کړی دی او مرتب علیه ګرځولې دی د وروسته هدایت او د فلاح دپاره چې اولئک علی هدی من ربهم واولئک هم المفلحون. او که چېرته د ما انزل الیک نه ټول قرآن مرادي، نو به اعتراض راځي چې ټول قرآن مراد شو، نو انزله خو صيغه د ماضي ده، دلته بیا دا صيغه د ماضي نه صحیح کېږي، ځکه چې د دې آیات د نزول په وخت کې لا ټول قرآن نو نازل شوی، او دلته ټول قرآن ته انزله ویل، ټول قرآن خو دغه وخت کې نو نازل. پوه شو په اعتراض؟ ګوره اعتراض مې داسې درته وکړو چې ما انزل الیک د دې نه قرآن مراد دی، بیا به یا بعضې قرآن مرادي یا به ټول قرآن مرادي. نو که بعضې قرآن مرادي نو اعتراض راځي چې بعضې قرآن باندې ایمان قابل د مدح نه دی او مرتب علیه د فلاح او د هدایت نه دی. او که ټول قرآن مرادي نو بیا صيغه د ماضي نه صحیح کېږي. وجه دا ده چې صيغه د ماضي د دې آیات د نزول په وخت کې ټول قرآن نو نازل شوی. نو تاسو ورته یو دوه جواب وکړئ. اول جواب دا دی چې دلته حاصل النزول هغې ته غلبه ورکړی شوې ده په مترقب النزول باندې. دا آیات چې کله نازلېدو نو څه حصه د قرآن نازله شوې وه، دا حاصل النزول، او څه نه وه نازله شوې، هغه مترقب النزول. نو حاصل النزول ته غلبه ورکړی شوې ده
په مترقب النزول باندې. والتغلیب باب واسع، تغلیب خو پراخه دروازه ده. دا تغلیب به حقیقت ده که مجاز ده؟ جواب کولای شي کنه؟ که مجازي کم مجاز ده؟ مجازي مستعار ده او که مجازي مرسل ده؟ کم مجاز ده؟ نو ګوره زده یې کوي. دلته خو غلي شوی چې بیا بل ځای کې غلي نه شي. حاصل النزول ته غلبه ورکړې شوې ده په مترقب النزول باندې. نو دواړو ته صيغه د انزله مستعمله شوه. نو دې تغلیب ته مجاز وایو، یعنی په جز د کل اطلاق شو. حاصل النزول باندې د ټول قرآن اطلاق شو. انزله ټول قرآن ته مستعملېږي، انزله صيغه ټول قرآن ته مستعملېږي، دلته بعضې قرآن ته مستعمله شوه. نو په جز د کل اطلاق مجازي مرسل دی که نه؟ نو دا تغلیب مجازي مرسل. خوش انشاءالله. یو جواب دا دی. دویم جواب ګورورونو دا دی چې مترقب النزول دا کله کله نازلیږي په منزله د متحقق النزول. قرآن د دې آیات د نزول په وخت کې بعضې آیاتونه متحقق النزول و، بعضې آیاتونه مترقب النزول و، د نزول انتظار کېدو. دا مترقب النزول دا نازل شو په منزله د متحقق النزول او دواړو ته صيغه د انزله مستعمله شوه. دلته تنزیل وکړو، مخکې تغلیب کړو. دا تنزیل حقیقت دی که مجاز دی؟ که مجازي بیا کم مجاز دی؟ مجاز مستعار او که مجاز مرسل؟ نو دا تنزیل هم ګوره دا مجاز دی او مجازي مستعار دی. استعاره بالتبعیه ده پکې. ټول قرآن مشبه، ټول قرآن مشبه او متحقق النزول دی مشبه به. ټول قرآن مشبه، ټول قرآن کې دوه جزء دي، مترقب النزول متحقق النزول. دا دواړه مل کر یو ځای کا، دا ټول قرآن دا مشبه او متحقق النزول دی مشبه به. بیا د دې متحقق النزول چې کوم مشتقی دی چې انزله ده، ذکر د انزله وشو د دې مشتقی او مراد ترنه مشبه شو چې قرآن ده. دې استعاره بالتبعیه وایي کنه. ګوره چې یو مشبه بل مشبه به وي او د مشبه به مشتقی په مشبه کې مستعمل کی، نو متحقق النزول او مترقب النزول چې دواړه یو ځای کې دي ته مجموعه قرآن وایي، دا مشبه. او متحقق النزول یوازې د مشبه به. صحیح شو؟ نو د دې مشبه به مشتقی چې انزله ده دم په مشبه کې مستعمل کړو چې مجموعه قرآن دی، نو استعاره بالتبعیه ده. نو دا تنزیل استعاره بالتبعیه ده. تنزیل جواب خو اسانه دی، په دا بیا څه شی دی؟ نو دغه پکې زده کوي. نو دویم جواب دا و والذین یؤمنون بما انزل الیک. دا هغه خلک دي یؤمنون بما انزل الیک چې د دوی ایمان دی په ما انزل الیک باندې، وما انزل من قبلک او دوی منی ما انزل من قبلک، هغه کتابونه چې ستانه مخکې نازل شوي دي هغه منی. تاسو ته مخکې ما ویلو چې په ټولو آسماني کتابونو باندې اجمالی ایمان فرض عین دی او تفصیلی ایمان نه په قرآن باندې فرض عین دی او نه په تیرو کتابونو باندې فرض عین دی. تفصیلی ایمان فرض عین نه دی په یو آسماني کتاب باندې. البته د قرآن او د نورو آسماني کتابونو په مابین کې دا فرق دی چې په ټولو باندې خو اجمالی ایمان فرضي عین دی، خو په قرآن باندې بیا تفصیلی ایمان فرضي کفایي دی. په قرآن باندې تفصیلی ایمان څه شی دی؟ فرضي کفایي. دا د قرآن او د نورو کتابونو په مابین کې فرق شو. نو والذین یؤمنون بما انزل الیک، فما انزل الیک باندې تفصیلی ایمان فرض عین نه دی بلکې تفصیلی ایمان په فرض کفایي دی او اجمالی ایمان په فرض عین دی. نو ما انزل الیک باندې اجمالی ایمان فرض عین دی او تفصیلی ایمان په فرض کفایي دی. وما انزل من قبلک کې نه تفصیلی ایمان خاص، نو ما انزل من قبلک په دې باندې اجمالی ایمان فرض عین دی او تفصیلی په کې بالکل فرض نه دی. وما انزل من قبلک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون. الله پاک فرمای په آخرت باندې دوی یقین کوونکي دي. ایقان بالآخرت وبالآخرة هم یوقنون. الله پاک فرمای په آخرت باندې دوی یقین کوونکي دي. ګورې سوچ ورته کوئ. وبالآخرة هم یوقنون. ایقان څه ته وایي؟ العلم وزوال الشك. ایقان عبارت دی د علم نه او د زوال د شک نه. العلم وزوال الشك. بعض علما د یقین تعریف داسې کوي
او بعض علما د یقین تعریف داسې کوي چې یقین دې ته وایي چې ما یکون عن نظر و استدلال، کم شی چې نظری او استدلالی، کم علم چې نظرا او استدلالا حاصل شي دې ته یقین وایي. نو د دوی د تعریف مطابق بدیهیات دا یقینیات نه دي. او دریم تعریف د ایقان د پاره دا دی چې العلم الذي لا يحتمل النقيض، هغه علم چې احتمال د نقیض نه لري دې تم یقین ویل شي، العلم الذي لا يحتمل النقيض. او څلورم العلم بالشيء بعد ان يكون صاحبه شاكا فيه، یقین په یو شی ورسته د شک نه، سواء كان ضروريا او استدلاليا، بدیهی وی که نظری وی. مشهور تعریف دا دی چې العلم و زوال الشک، علم او زوال د شک، چې شک پکې نه دې ته ویل شي یقینا. نو الله پاک فرمایي وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې دوی یقین کوونکي دي. ګوره په دې کې یو علمي نقطه درته ذکر کوم. وبالآخرة دا د وروسته یوقنون پورې تعلق لري. هم یوقنون بالآخرة، نو بالآخرة با جار الآخرة مجرور، جار سره د خپل مجرور نه متعلقه تر وروسته یوقنون پورې. نو تقدیم د معمول په عامل باندې راولي او تقدیم د معمول په عامل باندې قصر راولي. نو دلته قصر صحیح دی که غیر صحیح دی؟ قصر کې خود و نسبت ای، تاسو په کافیه کې وایي ما یوجد فيه ولا یوجد فی غیره، د دوی یقین شته د بل چا نشته، دغه معنا ده. په آخرت باندې یوازې د دوی یقین دی، د بل چا نشته. خوش نو اوس ګوره وبالآخرة هم یوقنون، ایقان بالآخرة دا مقصور دی او هم دا مقصور علیه دی. وبالآخرة، بالآخرة دا چا پوری تعلق لري؟ دا یوقنون پوری. نو یوقنون بالآخرة دا ایقان بالآخرة، ایقان بالآخرة دا مقصور دی تر هم پوری، هم مقصور علیه دی. دا هم ضمیر چی دی؟ دا مخی الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک تراجع دی. دا هم ضمیر آگے تراجع دی. الذین تراجع دی، ورستنی الذین تا. نو گورا کده دی ورستنی الذین نا، الذین یؤمنون بما انزل الیک، پدې کې څلور احتمالات مونږ بیان کړل. نو کده دینه مؤمنان د اهل عرب مراد کوي، نو بیا د قصر خبره بالکل جوړه ده. بیا به ترجمه دی چې یو مؤمنان د اهل عرب دي، بل مشرکان د اهل عرب دي. نو ایقان بالآخرت مقصور دی تر مؤمنانو د اهل عرب پورې، متجاوز نه دی مشرکانو د اهل عرب لره. او بالکل خبره جوړه ده، ایقان بالآخرت په مؤمنانو د اهل عرب کې شته او په مشرکانو د اهل عرب کې نشته. مشرکانو د اهل عرب آخرت نه منلو. خو ما درته ویلي چې ایقان بالآخرت مقصور دی. څوک مقصور علیه دی؟ هم ضمیر مخکې الذین تراجع دی. د الذین نه که مؤمنان د اهل عرب مراد کوي نو په قصر کې اشکال نشته، خبره جوړه ده. ترجمه به دی چې ایقان بالآخرت مقصور دی تر مؤمنانو د اهل عرب پورې، متجاوز نه دی کافرانو د اهل عرب لره. او که هم ضمیر راجع کوي الذین ته، او د الذین نه مؤمنان د اهل کتاب واخلي، نو بیا په قصر اعتراض دی. ځکه یو مؤمنان د اهل کتاب دي، بل کافران د اهل کتاب دي. نو دلته چې دا ایقان بالآخرت مقصور کوي تر مؤمنانو د اهل کتاب پورې، نو معنا به دی چې ایقان بالآخرت مقصور دی تر مؤمنانو د اهل کتاب پورې، متجاوز نه دی کافرانو د اهل کتاب لره. حالانکه کافرانو د اهل کتابم ایقان بالآخرت او وی مخیرت منلو. اهل کتابو کم چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان راوړي دوی منلو، ایقان بالآخرت وو. او چا چې په محمد صلی الله علیه وسلم ایمان نو راوړي، تورات او انجیل منلو، هغه کوم ایقان بالآخرت ذکر دی نه، دا وی ایقان بالآخرت. نو کدا هم ضمیر الذین یؤمنون بما انزل الیک تراجع کوي، او د دینه مؤمنان د اهل کتاب مراد کوي، لکه دا چې راجح معنا ده. نو په دې اعتراض راځي چې ایقان بالآخرت مقصور شو تر مؤمنانو د اهل کتاب پورې، او متجاوز نشو کافرانو د اهل کتاب لره. حالانکه کافرانو د اهل کتاب هم ایقان بالآخرت شته. تاسو ورته جواب ورکړئ چې دلته د یقین نه مراد هغه علم دی چې د دلیل قاطع او د نظر صحیح ماتحقي، د دلیل قاطع ماتحقي، هغه ایقان مراد دی. هغه ایقان بالآخرت مراد دی چې د دلیل قاطعه لاندې وي.
او د نظر صحیحه لاندې وي او د دلیل قاطع او د نظر صحیحه لاندې چې کوم ایقان بالآخرت دی دا مقصود دی تر مؤمنانو د اهل کتابو پورې متجاوز نه دی کافرانو د اهل کتابو لره کافرانو د اهل کتابو نفسي ایقان بالآخرت دی د ظن او د تخمین په مرتبه کې هغوی په آخرت یقین نه لرلوی خو خیالي او وهمي آخرت منلو دوی به ویل لن تمسنا النار الا ایاما معدوده نحن ابناء الله واحباؤه خیالي یقین بالآخرت او دلته هغه یقین بالآخرت مقصور دی تر مؤمنانو د اهل کتابو پورې چې د دلیل قاطع او د نظر صحیحه لاندې وي والذین یؤمنون لفظی ترجمه دا هغه خلق دی الله پاک فرمایي چې دوی ایمان لري بما انزل الیک فما انزل الیک باندې په دې قران باندې دوی ایمان دی وما انزل من قبلک او په مخکینیو کتابونو باندې چې یو څلور کتابونه دی الله پاک فرمایي په دوی یقین دی وبالآخرة هم یوقنون او یقین بالآخرت یوازې تر دوی پورې مقصور دی متجاوز نه دی بل چاته دا هم الله پاک پکې زیات کړو وبالآخرة هم زیادت د هم کړه دی الله پاک په دې کې دی خبرې ته اشاره کوي چې د دوی د مقابل طرف عقیده چې دا هغه جهل محض دی هم یوقنون الله پاک یوقنون ویلې یؤمنون ونه ویلې دفعا لخلفة التکرار والذین یؤمنون مخ یؤمنون ذکر شوی دی نو کدلته به یؤمنون ویلې نو لفظي تکرار براغلو لدی وجنه د دفع د کلفت او تکرار د دفع د تکرار د پر الله پاک په یؤمنون تعبیر ونکړو بلکې په یقینون تعبیر وکړو دویم دا دی چې په دې کې الله پاک اشاره کوي غرایب د اخرت ته چې د اخرت غرایب او عجایب ډیر زیات دي د دنیا د غرایب او د عجایب په نسبت باندې اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون بس صحیح Io prima l'ho fatta mattina, se ne avevo per la